نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال تعالى في مقام آخر: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین کرام، نن ستاسو وړاندې زه د نظر بد په باره کې یو څو خبرې کول غواړم چې پښتو کې مونږ هغې ته نظره کېدل وایو. دا پلانې سړی بیمار دی، تکلیف کې دی، ولې هلکه دی نظره شوی دی. لومبې علامات د نظر ذکر کوو او چې د هغه علامات چا کې وي نو دته د اندازه کیدی شي چې یاره ما باندې نظر لګېدلی دی، نو دی به د نظر علاج طرف ته بیا متوجه کیږي. او بیا په احادیثو کې د نظر متعلق ذکر راغلی که نه، او قرآن پاک کې، او دغه رنګې احتیاط او علاج دا به ذکر کوو انشاءالله مختصر. نو اول علامات د نظر چې یو سړی نظر شوي نو په ده کې کمې علامې یا کمې علامې چې یو سړي کې موجود شي نو اندازه کیدی شي چې دی به نظر شوي. نو په هغې کې یو خبره دا ده چې ګنده خیالات ذهن ته راتلل او ګنده وسوسې راتلل، دا د نظر کېدلو علامه ده. په بدن کې کمزوري محسوسول او روټۍ طرف ته رغبت نه کېدل، روټۍ خواته نه کېږي، او بدن کې حرارت محسوسول او د ګیس کثرت، په معده کې ګیس ډېر زیات جوړېدل، بغیر څه وجې نه جړا راتلل او سینه تنګېدل، اسویلي کول بغیر د پرکالي نه، یعنې بنده له خوب نه ورځي او ایس بې ایسه بس اسویلي کوي، سستی پیدا کېدل، په اوږو باندې بوج محسوسول او دړه چې څومره مسایل دي نو دا په یو بنده کې موجودېدل، او په سر کې درد او په بدن کې دردونه او هغه ګرځېدل په بدن کې، او د مازدیګر نه والې تر د نیمې شپې پورې په بدن کې تکلیف محسوسول. د هغې نه پس بیا راحت راشي او د ورځې بیا آرام وي، خو د مازدیګر نه تر نیمې شپې پورې چې کوم دی نو تکلیف کېدل. مونځ او اعمال ذکر تلاوت نه هغه لرې تښتېدل او هغې ته زړه نه کېدل او په هغې کې تنګېدل، دوستانو رشته دارو نه نفرت کول او د زنانو یا د نارینهو ایخته غورځېدل او کاروبار عهده وغیره دا بربادېدل او ختمېدل، او کار کې د وخت پابندي نه کول، او دغه رنګې لږ خوراک کولو باوجود رقي راتلل او داسې محسوسېدل چې ما سم ډېر خوراک کړی دی، او خصوصا د تلاوت په وخت کې بیا زیات خولې له اوبه راتلل او ډرقي کول، بدن باندې خارښ لګېدل او دانې دا په بدن باندې راختل، او بغیر د څه سبب نه ډېره یخني محسوسول یا ډېره ګرمي محسوسول، د زړه مړه کېدل، خلک وی لکه زما زړه مړ دی او زړه مې دا خبره نه غواړي، او بې خوابي پیدا کېدل
او د کم خوراک باوجود بدن پړسېدل او غټېدل. ډېر خلک د علاج په تور خوراک کم کې خدای به وجود هم هغه څه پیدا نه کېږي او بدن نور چې کوم دی نو غټېږي او پړسېږي. او د کینسر بعضې صورتونه هغه بدن کې موجودېدل او بعضې نفسیاتي حالات هغه واردېدل لکه جنون شو، وهمونه راتلل، یېره پیدا کېدل او د سترګو لاندې د توروالی پیدا کېدل، ګیر چاپېره سترګې دغه ځای کې چې کوم دی نو هغه توروالی پیدا شي. او د بوډاوالي نه بغیر سړی لا بوډا نه ځواني او په مخ باندې چې کوم دی نو هغه پولې وغیره څنګه چې په بوډاګانو باندې دا سرمن زړه شي او ښکاره کېږي نو دغه شان په مخ باندې دا ښکاره کېدل او همیشه دپاره په سر کې درد محسوسول. او د ماشومانو ډېر زیات ژړل، چې کوم ماشوم ډېر جاړي نو خلک وایي دا نظره شوی که نه. د مرګ احساس کېدل چې راسې نه چې مړ شم او یا مې څوک مړ کړي او ګوره چې څوک مې مړ کوي که. مایوسي پیدا کېدل او په سرمن باندې داغونه خاص کر په خپو په لاسونو باندې دا پیدا کېدل. د معدې په خوله باندې چې کوم دی نو درد، دغه معدې دا خوله چې ده دلته درد محسوسېږي چې علاج باوجود هم که هغه ختمېږي نه او هغه وي. د کور نه بار په سکون کې کېدل او خوشحاله کېدل او په کور کې دننه په تکلیف کې کېدل. نو سړی بار خوشحاله ښه په سور کې یو کور ته چې راشي نو بس تنګ تنګ یو کور کې خوشحاله نه او خبرې پرې بدې لګي او ور سړی په سترګو بد لګي او شور وغیره. او بل په خوب کې مړي لیدل یا چرمخکی چپ کلی دا په دیوالونو چې ګرځي دا په خوب کې لیدل او داسې بیماري کېدل چې هغه ډاکټر نه پیژني او په دوای سره ټیک کېږي نه. په کور کې یا په دکان کې ناڅاپه ډېر میږي راوتل بغیر د سوړې موړې نه سوړی نه او بلاشي میږي پیدا شي یا منګکان پیدا کېدل. او زما یو شاګرد نو د هغه دکان ته به یو منګک راته او پای به یې تسکل دا مل پیکونه. نو ما ته یې خبر وکړه زه دکان ته تللی ما ورته ویل که بس مې سبا به نه راځي خو مې داسې وکړه چې کله ته ماسخوتن دکان بندی نو سورة الماعون دا ووایه بیا دکان بند که. نو هغه دغه شانتې وکړه د سار له دکان کوله وکړه نو هغې منګک راغلی او صرف میل پیک ته یې خوله کړې وه خو بیا په میز باندې چې کوم دی نو هغه دوه شو او پړقې نارې کړې وه. او بزرګ ته چاوې که نه څنګه بزرګې ستا د باغ نه خلک غلا کوي او مطلب دا دی چل پې کېږي نه. نو په ونه کې مخامخ دغه ګرځې د منګک ورته یې وګورئ دې منګک ته چې خلکو منګک ته وکتل بس په میز باندې دوه شو او پلسې نارې کړه. ورته یې ما له خدای پاک دومره طاقت راکړی چې څوک راځي په میز بچوي خو بس د خدای پاک دنیا ده او بس خدای پاک ما له بار راکړی دی بس راځي نو بس د غله دې هم پکې خوري. نو دغه رنګې په خوب کې د چا لیدل او هغه چې درته بډ بډ ګوري په خوب کې تا یو سړي ولید او ته یې بډ بډ کتل دا د دې خبرې علامه ده چې مطلب دا دی په تا باندې نظر چلېدلی دی. نو فرض که دا علامات په چا کې موجود شو نو د دې علاج څه دی؟ علاج نو چې کله د نظر لګونکي معلومات وي چې پلاني سړي دا نظر لګولی دی نو هغه ته به وویلی شي چې ته چرندام وکړه یا غسل وکړه او په یو لوښي کې د اوبه جمع کړه. بیا چې په چا نظر لګېدلی نو په هغه دی د شا طرف نه په دې سټ باندې داسې شا طرف باندې دغه اوبه واړوي بس دی به ټیک شي. او حدیث شریف کې راځي چې د چا نه مطالبه وکړي شي چې یاره ستا نظر چلېدلی دی په مونږ یا تا مونږ نظره کړي ته دا اوبه د چرندام یا د غسل دا جمع کړه مونږ له راکړه نو دی د دقه شانتي وکړي دی د انکار نه کوي. ها بعضې خلکو ته څوک ووایي چې لکه ماشاءالله راته ووایه یا یو شی ویني داسې لکه دا کم دی او دا څنګه دی څوک ته وایي چې لکه ماشاءالله ووایه نو هغه ته وایي مړه زما نظر نه چلېږي هلکه خو ووایه ماشاءالله که نه. نو پیغمبر علیه السلام ویلي حدیثو مبارکو کې راغلي چې چا نه مطالبه وشي چې یاره مونږ دپاره چرندام وکړه یا غسل وکړه اوبه جمع کړه مونږ له راکړه نو دی دې داسې وکړي انکار دې نه کوي. ها نو یو چې معلومه وي چې یاره د دغه سړي نظر چلېدلی دی نو دقه یې ترتیب دی چې دقه سړی به چرندام وکړي یا غسل اوبه به په یو لوښي کې جمع کړي او چې په چا نظر چلېدلی په هغه د سټ طرف نه داسې لاندې یعنې شا طرف ته واړي نو هغه نظر به دې ختم شي. خو اوس داسې یو انسان چې هغه نظره شوی دی
او مطلب دا دی پته نه لګي چې چا نظر کړي یا ډیر نظرونه پیچلي دي لکه نن سبا خو په مونږ کې ار یو کس د نظرونو مجموعه ده سمه نو بیا به رد د پاره د دغه نظر بد د ختمېدلو څه علاج وي نو د هغې طریقه دا ده چې نیم بالټي اوبه به راوالي او د غسلخانې نه بار کوم ځای کې چې دی لامبي د هغې نه بار به په دقې نیم بالټي اوبو کې دی لاس کیدي دواړه او وپیرې به اول درود شریف ووي بیا به وپیرې سورة الفاتحه ووي بیا به وپیرې آیت الکرسي ووي او بیا به وپیرې اخري څلور قل ووایي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په آخر کې بیا وپیرې درود شریف خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا دم چې دی کوم ووي د اورادو ده دا درود شریف سورة الفاتحه آیت الکرسي څلور قل وپیرې په آخر کې بیا درود شریف دا به دې په دې اوبو باندې یا په ځان باندې شوبکۍ نه بس دا به دې سره پوي او بیا به په دقې اوبو باندې ولامبي چې ډېر سخت مرض وي نو کم از کم 21 دنه او چې زر ټیک شو نو بیا هره هفته کې یو پیرا خامخا د نظر دا غسل پکار دی خصوصا هغه خلک څوک چې واعظ او نصیحت کوي او مشري کوي د خلکو سره ملاقاتونه کوي نو دوی له خو خامخا هفته کې یو پیرا د نظر دا غسل پکار دی ځکه هغه موطا امام مالک په حاشیه کې یو ځای کې لیکلي چې څنګه سړی دا مار لړم وچیچي او په دې بدن کې زهر خواري شي دقه شانتې د دې نظر د وجې نه چې په کم انسان نظر ولګي د په دې بدن کې دقه شانتې هغه زهر پیدا شي او په دې بدن کې خواري شي یعنې څنګه چې مار لړم په بدن باندې اثر کوي داسې نظر هم په سړي په دې بدن باندې او صحت باندې بد اثر پرې باسي او دغه چې کم دی نو دا چې د نظر د وجې نه بدن کې بیماری پیدا شوي دي او ډېر پریشانه دی نو چې دی د نظر دا غسل وکړي نو د بدن دا هر اندام به په دې اوبو سره لون شي نو د هر ځای نه به انشاءالله تعالی هغه تکلیف او بیماري به ترې نه وځي او دغه رنګې عام طور مونږه د نظر دم کوو نو د آخري 3 سورتونه وایو 3 ځله او وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم د سوره قلم آخري 2 آیتونه دا 9 ځله ویل دي او په بیمار باندې هر ځل دمول دي یعنې چې یو پیری یو په مریض به دم کې بیا چې یو په مریض به دم کې بیا چې یو په مریض به دم کې دا 9 پیری ویل دي نو دې سره هم چې کم دی نو نظر ختمیږي خو خبره داره چې په سړي باندې د سره نظرونه چلیږي او دې بچ وي نو ښه خبره نه ده ښه خبره ده که نه د هغې دپاره څه تدبیر پکار دی نو دقه 3 آیتونه سار او دا 3 سورتونه اخري دا سار او ماښام 3 ځله ویل پکار دي نو انشاءالله چې دې به د الله پاک په حفاظت کې او احادیثو کې هم راځي چې استعیذوا بالله من العین فإن العین حق تاسو د بد نظر نه د الله پاک سره پناه غواړئ نو دعا هم کول پکار دي سار ماښام چې الله پاک مونږ د بد نظر نه بچ ساتي او دغه رنګې دغه د سورې قلم د آخري 2 آیتونه سار ماښام 9 ځله ویل 9 بار او په خپل ځان باندې شوب کول دا خو چې کوم دی نو علاج شو د هغې خلکو چې مطلب دا د نظره شوي او هغه نظر لګونکي معلومي او یا معلوم نه یا ډېرو کسانو نظره کړي او دغه رنګې حفاظت دا هم چې کوم دی نو هغه او دا یو خبره بله ده چې ټیک ده دا ما چې څه وښول نو په دې خو د انسان د خپل ځان حفاظت کېږي چې سهار او ماښام اخري 3 سورتونه وایې او سورې قلم اخري 2 آیتونه 9 پیرې او په ځان یې شوټ کوې خو لکه مال او اولاد چې څنګه انسان نظره کېږي داسې چې کوم دی نو کاروبار نظره کېږي او شیزونه نظره کېږي نو د دې حفاظت هم پکار دی که نه د دې لپاره هم چې کوم دی نو وظایف شته دي دا دعای انس بسم الله علی نفسی و دینی دا چې په شروع کې دا الفاظ دي دا سار ماښام ویل نو جان مال او اولاد به په حفاظت دي دغه رنګې د سورې آل عمران آیت نمبر 165 دی غالبا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا دا یې په سر کې چې کوم دی نو شروع کې الفاظ دي یو آیت دی اوږد کافي
نو دا په 24 غنټې کې چې 15 پیرې څوک وایي نو جان مال او اولاد به په حفاظتي، د هر قسمه مصیبت نه په حفاظتي، نو د نظر نه په حفاظتي. او دغه رنګ دعا یا نس بسم الله علی نفسی و دینی، جان مال اولاد هر قسمه مصیبت نه په حفاظتي، د نظر نه په حفاظتي. او دغه رنګ د جمعې د موز نه وروستو سورۃ الفاتحه او اخري 3 قل دا 7 بار ووزله ویل، دې سره د جان مال او د اولاد حفاظت کیږي، د هر مصیبت نه به حفاظت. نو ان شاء الله تعالی چې د بد نظر نه به هم سي حفاظت وي. اوس دا خبره کو چې احادیث مبارکه ور دي چې تاسو ذکر شته او په قران پاک کې او کنه څه ثبوت. نو جواب دا دی چې او دا کوم آیت حصہ چې ما ولوستله د سوره قلم، نو دغه دوه آیتونه علاج هم دی او د حفاظت لپاره د دې سار ماښام ویل دم راغلي دي. نو دغه کې دا خبره ده چې پیغمبر علیه السلام تعالی پاک وی چې دا کافران غواړي چې تا په خپل نظر سره وخوي، ینه د مخې نه دی لري کې او بیمار دي کې او گویا وفات دي کې. نو دغه ځای کې د آیت کې د نظر متعلق خبر راغلی، او د یعقوب علیه السلام واقعه په سوره یوسف کې چې راغلی نو خپل بچو ته ویلي دي چې تاسو په یو دروازه مه داخليږئ، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، په جدا جدا دروازو باندې چې کوم دین داخل شي. نو مفسرین کرام وی دار دیر پاره چې حسنه چې دوی نظر شي او نظر په ونه لګي. نو دغه ځای کې وګوره دا د هغه حفاظت او یو تدبیر هم دی، او مطلب دا دی ذکر د دې خبرې دی چې نظر لګي او ثبوت دی د نظر لګیدلو د قران پاک نه. او کم دو مرګري چې وو او د یو باغ او د الله د رضا لپاره خرڅ کو، هغه خیراتی ورکړي ارسه، او هغه بل کس خپل باغ ته داخل شو، هغه بیا چې کم دینو تباہ او برباد شونه دي مرګري ته وی چې تاولي ماشاء الله لا قوت الا بالله نوي چې تکل دی باغ ته داخل شوی. په سوره کهف کې دا واقعه ده او ستا باغ چې کم دینو تباہ او برباد شو. دغه رنګ حدیث مبارکو کې راځي اکثر من يموت فی امتی بعد قضاء الله وقدره بالعين، چې اکثر زما په دې امت کې به خلق د نظر د وجې نمري، او داسې راغلي دا قبرونو کې چې پراته دي، نو اکثر د دې دا د اکثر پکې دا دي چې د نظر بد د وجې نه وفات شوي. او مفتی شفیع صاحب غالبا هم دغه ځای کې د یعقوب علیه السلام په دې واقعې کې چې خپل بچو ته وی چې په یو دروازه باندې مننه وځي، په جدا جدا دروازو ورننه وځي دغه ښار ته د مصر. الته لیکلي حدیث شریف راغسته چې نظر سړی قبر ته رسي او اوخ چې کوم دینو دا کټوي ته رسي. نو جادوم ناکاره شیز دی خوای کې بسنا سو وخت لګي او نظر ناسا پایو سړی خلاکوي شي او ختموي شي. د مخبله مشرور او ډیر خيار او ډیر خولي وغه نظر شو بیا وفات شو. غزنانه رامله چې دا ما نظر کړې خپمه پیواله خو دغه طریقه هو چاله نه ورتله چې د نظر غسل کی یا دا چرندانو کی او مطلب دا د غسل کی په جمع کې په د باندې واړي او نه دا سره دم درود چا مطلب دا د دونه سبقونه وغیرہ چانو ویلی په خوانه خبره ده بیا وفات شو دا غینه. او وی نظر سړی د غر نه ورتاوي ها، نو یا نظر سړی د کمر نه ورتاوي دا مطلب دی. ظاهری کمر مراد دی او غر چې ته په غر ولاړې او یا په دیوال ولاړې، او دغه رنګ مطلب دا ته خدای پاک سوخده درکړي او د خلکو خوخي او مطلب دا دستا یو مرتبه گویا چې په غری په نظر سره دام ختميږي تاکي یو کمالي هغه خدمت وغيري، او نظر د باندې وچلیږي بس بیمار شي یا بس هلته تنگ شي او خلکو سره روانه پیدا شي او بس هغه وخت لاله شي ختم شي. او دغه رنګ په گاډي چې سړی سوري نو دا په کمر سور دی کنه، نظر د وجه نه چې کم دینو دا وې نظر سړی د کمر نه دی کور کوي. او حدیث شریف کې راځي مفهوم دا څه دی چې هیڅ شی د تقدیر نه مخکې نشي تللی، او که یو شی دا سوي چې تقدیر نه مخکې ځي نو هغه په بد نظري او نظر څنګه چې تعجب نه لګي او شر چا خوښ شي دا چې د حسد د وجه نه لګي. او نظر ځکه د جادو نه ډېر نقصان دي چې جادو نظر نه پیدا کوي او د نظر د وجه نه په خپل جادو چې نه جوړیږي او جادو نه پیدا کیږي. او اصل کې دا پیریان شیطانان د انسان د دشمنان دشمن د انسان نه هر وخت غیر چا پیره چورلی ور سره وی دا پیریان شیطانان.
لکه سړی چې یو ځای ته ورخیږي د څه نقصان دپاره، خو مطلب دا دی سیړی میړی نه وي چې لکه دی وروخیږي او هلته دی خپل کار وکړي. نو دغه شانتې دا شیطان د انسان ته ولاړ او دا دشمنان پیریان تېر دله څه نقصان ورکړي خو څه ذریعه نه میلاویږي. نو چې کله څوک نظر وچلوي نو مخې سره ته ګویا چې سړی یو ځای ته ورخیږي او سیړیو ته میلو شي. نو د انسان ته د نقصان رسولو غنار لار د نظر چلولو په ذریعه باندې د شیطان ته میلو شي. نو دی په انسان باندې حمله وکړي او تکلیف کې د واقع کولو کوشش شروع کړي. داسې جادو شو او یا یو شی تاله نه ایښی او ته هغه وخورې که نه. په دغه طریقه باندې دا شیطانانو پیریان دشمنانو ته د هغه نقصان رسولو هغه قسم لار میلو شي. نو احتیاط پکار دی. او حدیث شریف کې راځي العین حق یحضره الشیطان وحسد بني آدم، چې دا بد نظر حق دی او دا شیطان حاضری او شیطان دی ته حاضریږي د حسد د وجې نه. او استعیذوا بالله من العین فان العین حق، تاسو وی د الله پاک سره پناه غواړئ د بد نظر نه، ځکه چې نظر چې کوم دی نو دا حق دی. او وی بعضې نظر سړي لره قتلی. او مشهوره واقعه ده کتابونو کې ذکر شوی او صحابي سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه لامبل یو بل صحابي بدري صحابي د عامر بن ربيعه رضی الله تعالی عنه هغه ولیدو. هغه وی چې دا خو ډېر ښکلی دی او ډېره ښکلې څرمنې ده او ما خو د پیغلې ښځې چې ته داسې ښکلې څرمن نه دي لیدلي. هغه ناڅاپه بیمار شو او راپرېوت او بیا په ډنګه ډولۍ چې کوم دی ملګرو صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام خواله راوړو. تپوس وکړو چې چا دې لیدلی وي او چا څه ویلي وي او پلاني صحابي دا خبره کړې چې دا ښکلې دی. پیغمبر علیه السلام هغه ته وایي چې تا ولې هلا برکت د سره برکت دعا ولې نه کوله؟ تا به بارک الله ویلي ماشاء الله به ویلي. نو موږ یو دا الفاظ پرېښودو چې مطلب دا دی څوک یو شی خوښ شي نو دی ورته ماشاء الله بارک الله نه وي. چې ماشاء الله بارک الله ووایې نو ستا به نظر نه چلیږي او هغه شی به نظره کېږي نه. اکثر موږ په خپل بچي چې کوم دی نو هغه نظره کوو. یو ماشوم 3 کاله بیمار و او زموږ خلکو لاست اپشن بیا دی چې د مطلب دا دی چې تر دم درود کوشش کوو. نو په آخر کې هغه معالج بالقرآن یو عالم لی چې کوم دی نو راوسته. نو هغه چې کله هغه دمو نو ماشوم نه یې تپوس وکړه چې ستا ذهن کې څوک راځي؟ ورته وایي چې زما والد صاحب زما په ذهن کې راځي په سوچ کې. پلار یې ورله وغوښتو وي تا ده چې ته صفت کړی دی؟ وي او نو شابه چرندام وکړه. او هغه ماشوم د بیمارۍ د وجې نه لاس پې کاږه شي. هغه چرندام چې وکړو اوبه یې جمع کړې په ماشوم یې واړولې. نو بس په اسات دا ماشوم لاسونه سم شو او هغه له خدای پاک صحت ورکړه او روغ شو. نو دا صحابي ته پیغمبر علیه السلام وایي چې تا ولې د تر برکت دعا نه کوله؟ بارک الله به دې ویلي چې الله پاک دې دا ستا نصیب کړي او برکت دې پکې خدای پاک واچوي. ماشاء الله لا قوت الا بالله. دغه رنګې دا سلام السلام علیکم ورحمت الله د سلام جواب ورکول نو دې سره هم چې کوم دی نو حفاظت کېږي. موږ دا هم پرېښودي. دغه ځای کې صحابي بدري صحابي دی او صحابه کرام ټول خدای پاک بخښلي دي او هغه کې څه حسد نه و او نظر یې اثر وکړو په صحابي باندې اثر وشو. نو په ما او تا خو به خامخا کېږي. نو دا په احادیثو مبارکو کې د نظر متعلق ذکر و چېرې دا راغلي دي. او بله اخري خبره دا ده چې احتیاط نه هم کار اخیستل پکار دي. او ځکه چې مطلب دا دی موږ احتیاط نه کار نه اخلو نو هر شي کې چې ته احتیاط نه کوې نو بیا خامخا څه مصیبت او تکلیف به واقع کېږي. نو هغه احتیاط دا دی چې د خپلو رازونو حفاظت کول پکار دي. حدیث شریف کې راځي چې استعینوا على انجاح الحوائج بالسر والکتمان فإن كل ذي نعمة مقصود. چې تاسو خپل ضرورتونه او حاجتونه دا پای تکمیل ته ورسوئ دی کې کامیابي حاصله کوئ په راز ساتلو سره. یعنې ته یو کار کوې نو هغه چاته وایه مه. دې وجې نه علما کرام وایي چې هر چاته د دعا دپاره نه ویل پکار. ځکه ته به یو سړي ته وایي چې رب ما دا کار شروع کړو دا ګاډي مې واخیسته دوکانداري کوم یا دا کوم یا دا کوم یا دا کار روان دی نه به زر وایي ګوډه ډېر ښه او داسې او بس تاسو خو داسې شوې او بس مزې دې وکړې او داسې خو لکه ماشاءالله نه وایي. ښه نو هر چاته د دعا دپاره هم ووایې. ګورې نو هوښیارو خلکو ته او نیکانو خلکو ته خو اوس دا په قسمت میلاویږي. نو داسې خلک ښه نو هغوی ته د دعا دپاره ویل پکاري چې هغوی ته ماشاءالله ووایي بارک الله ووایي او د برکت دعا درته وکړي او دغه کار دپاره درته دعا وکړي. نو هر چا ته د دعا دپاره هم نه دي ویل پکار. نو یو دا احتیاط پکار دی چې ته یو کار کوې نو هغه راز ساتل پکار دي او چاته د هغې دغه نه دي ویل پکار.
او دغه رنګ په حدیث مبارکو کې دا هم راغلي لا رقیه الا من عین او حمى، چې تاسو مطلب دا دی د نظر او د تبي، او دغه رنګ یو حدیث شریف کې مار لړم چې سوکو چې دینه تاسو دم کولی شي. او پیغمبر علی السلام په خپل چې کم دینو یو زنانه رااله او د هغې سره دوه ماشومان او کمزوري، نو هغې چا کمې زنانه چې خشمانه کولی نه تپوس وکړه چې دا ولې دونه کمزوري دي، وی چې دوی ته نظر لګي. پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې تاسو دوی له دم وکړئ که نه. موطا امام مالک کې دا واقعه شته دی، غالبا 2 حدیثونه داسې راغلي. نو ته وی چې موږ دم درود اراده وکړو، موږ ویل چې دا ممنوعي، نو بس وی چې نه وکړئ دوی له دم درود. نو اجازت پیغمبر علیه السلام کړی دی او ګویا چې حکم یې کړی چې تاسو وکړئ. او دغه رنګ پیغمبر علیه السلام په خپله بیمار شو، بیا جبریل امین راغلی او بسم الله ارقیک داسې الفاظ راځي، دغه دعا باندې دم کړی دی او بس بیا ښه شوي. جبریل امین چې کوم دی نو د نظر دم کړی، پیغمبر علیه السلام اجازت او حکم کړی دی. پیغمبر علیه السلام په خپله د نظر د بد نظر چې کوم دی نو هغه دم کړی. حسن او حسین رضنخو یو پیاره پیغمبر اسلام فاطمه بیبي کر راغی او دواړه پراتو بس داسې ویل کچیرې بالکل سم رانه چون شوي. نو پیغمبر علیه السلام چې دا ولي چې دا اوس ګرځېدل او بس ناڅاپه سم لاستل. نو په خپله زه یو ځای کې ومنو، هلته ماشومانو لمن لبې کولې او په دې کې چې کوم دی نو هغه ماشوم راغی او بس جړل او بس پرېوته په کټ کې. نو پلار یې پرکټس کو د ډاکټر یې نه بوله کله سر کته کله خپې لکه دا څنګه چل دی وي چې خپې یخې دي او سر ګرم دی دا د څه بیماري ولګېده. ما ته یې مې لرشتې چې ما پې څنګه دم ووی نو بس ماشوم پاسېد او په منډه شو. ښه دا نظره شو. نو دغه شانتې پیغمبر علیه السلام ته خپلې لور وویل چې دوی اوس لبې کولې او بیا د حسن او حسین رضنخو دا چې کوم دی نو په کټ کې بس سملاستل او دغه شو، بیماران شو بس او په تکلیف کې واقع شو. پیغمبر علیه السلام وویل چې دا ستاسو چې نظر وچلو بیا دم کړي دي او پاسېدلي دي حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما او چې کوم دی نو بیا یې لبې کولې او روغ رمټ شو. نو احتیاط کول پکار دي. نو دغه احادیث مبارکو کې د نظر د لګېدلو هغه ذکر په دې کې راغلی دی او ماشاءالله ویل پکار دي. په خپله ځکه په خپله د انسان په خپل ځان باندې نظر لګي او دا ګورې د نورو نه ګویا چې زیات خطرناکي. مونږ په شیشه کې وګورو او اللهم کما احسنت خلقي فحسن خلقي د شیشې د کتلو هغه دعا نه وایو ښه او ځان راته ښکلې ښکاره شي او ماشاءالله بارک الله نه وي د هغې دعا نه وي نو بس نظر کېږي. هر سړی په دې منډه کې دی چې یاره ما ته ښه شی میلو شي او ما د خوښې شي او ښکلې را سره ښکاري او دی بیا ماشاءالله وي نه د کپړو د اچولو هغه دعا نه وي او خدای پاک نه یادوي نو بس بیا خامخا او دغه رنګې د الله پاک نه د حفاظت دعا غوښتل او د سنتو اهتمام کول. سهار او د ماښامې چې کومې دعاګانې دي نو هغه چې کوم دی نو ویل. الله پاک دې مونږ او زمونږ اولاد او زمونږ کاروبارونه وغیره دا دې د هر قسمه نظرونو نه الله پاک په خپل حفاظت کې وساتي او الله پاک دې زمونږ امداد وکړي او الله پاک دې زمونږ حفاظت وکړي. څومره دوستان دي، ملګري دي، محبت کوونکي دي، خدمت کوونکي دي او شاګردان دي، مریدان دي، نو سره زما او زما د اهل عیاله د الله پاک د هغوی او د هغوی د اهل عیال د هر قسمه مصیبت نه، تکلیف نه او د هر قسمه د بد نظر نه، که د تعجب وي او که د حسد وي، الله پاک دې حفاظت وفرمایي. وما علینا الا البلاغ. او دا یو خبره یاد ساتل پکار دي چې اکثر داسې چل وشي چې یو سړي ته یو تکلیف یو بیماري او د هغې دم درود وي او د هغې ډاکټري یا حکیمي علاج وي او هغه انسان هغه علاج وکړي خو د هغې باوجود هم هغه مرض ختمیږي نه. لکه فرض که په غاښ دې دړ راغی نو مطلب دا دی د هغې چې ته څه ګولۍ مولۍ وخورې یا پکې څه کېدي یا یې دم کې نو ټیک شي. خو که فرض که دا د نظر د وجې نه نو که ته ولې دغې علاج کوې هم خو دا به بیا هم په دا درد کوي او ټیکېږي به نه. ولې چې دا هغه مرض خپل ذاتي نه دی بلکې دا صرف د نظر هغه اثر دی چې کومې پورې د دې د نظر دم نیشي وي او علاج نیشي وي نو که ته هر څومره علاجونه کوې نو دا ټیکېږي نه. نو اکثر کله کله داسې وي چې یو سړي بیماري او هغه ګرځي په ډاکټرانو پسې او په ټسټونو پسې او په څه پسې هېڅ قسمه پیدا نه کېږي. زما خپله
شاګرد راغلی وغیره وي په غاښ باندې مې دړو او په خپله مې دم کو د غاښ دم مې پی ووي او صفا مې کو بیا بل چاته مې ټلیفون وکړو هغه راله چې کوم دی نو وي په د غاښ بالکل کلک عامل و دم کو ټیک نه شو بیا یو ځای ته لاړم بل ملګري هغه ته مې چېرته پې د نظر دم ووایه نو چې هغه وي زه دم کړم او نظر دم یې ووي نو بس مخې سره چې کوم دی نو هغه دغه ټیک شو په روژه کې زه جومات کې ناست وم اعتکاف څلېښ ورځې چله وه نو هغه یو ماشوم چا راوسته یاره دومره یې ژړل چې بس ځمکه اسمان یې وکول مې دا ولې اختر ته ورځې نږدې وي ورځ دوه وي نو هغه وي یاره دی ناڅاپه وي زما په خیال جوړي د وړو پټاخې خلاصولې نو دی ویرېده او سم یې ژړل بس چې ما څنګ دم که په هغې ساعت غلی شو بس ټیک شو بس نو داسې مطلب دا دی یو علیم لیکلي دي چې یاره زه په منبر باندې ناست وم ناڅاپه زما چې کوم دی نو طبیعت خراب شو او چې دغه نه راکوشومه د محراب نه نو کسانو ته مې وی ملګرو ته چې یاره ما دم کوي چې دم یې کړم بس په احساس ټیک شوم نو اکثره بیماری تکلیفونه پریشانۍ د مونږ ته چې ښکاري او سره د علاج داسې کور به نه چې د هغوی کار مطلب دا دی د دوایو یو الماری نه او کالو سر غونډه هفته غونډه میاشت او ټول عمر چې کوم دی نو کورونه د دوایو نه خالي کېږي نه او دوایي خوري او د هغې به وجود هم چې کوم دی نو هغه بیماري او تکلیف پریشاني ختمېږي نه نو پته ولګېده چې دا خامخا د نظر علاج دی د نظر د وجې نه چې کوم دی نو دا بیماري پیدا شوې او تکلیف نو د نظر علاج زما خپل خیال دا دی چې د هرې بیمارۍ نه د علاج کولو ډاکټري حکیمي علاج کولو نه مخکې هغه د نظر علاج پکار دی او د خپلو مسنون دعاګانو د ګناهونو نه د بچاو کوشش پکار دی او نیکۍ کې چې کوم دی نو خپل طاقت صرف کول او استعمالول دا پکار دی الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي او دا یو خبره بل یاد ساتل پکار دی چې د نظر دم هر ټیم ټیک دی او نظر علاج سره کېږي خو خاص کر چې نور پریوزي او نور راخیږي نو دې دوو وختونو کې د نظر اثر چې په چا نظر چلیدلي په هغه باندې ډېري نو دې چې دغه ټیمونو کې دم کړی شي نو لکه شفا کامله حاصلېږي او زر بنده ښه کېږي او یو صورت پکې دام دی چې کم طریقې سره او په کم صورت کې سړی نظر شوي یا یو ماشوم هر څه شی چې وي نو په هغه طریقه باندې دم کړی شي نو هم شفا د هغې حصول زیات چې کوم دی نو د هغې امید کیدی شي مثلا لکه بعضې ماشومان اکثر د مور خوا نه خوري او چې خوا ته یې اچي نو بس هغه جاړي بیا نو دغه صورت کې چې کوم ماشومان نظر شوي نو که هغه ته داسې دم کې نو هغه نه ټیک کېږي بیا هم چې کوم دی نو هغه خوا نه اخلي او پې نه خوري نو هغې ښه طریقه دی چې مطلب دا دی هغې کې ماشوم ونیسي او دم کړی شي نو هغې سره ټیک کېږي او دا دم هر څوک کوي چې چا چې قرآن پاک ویلي بس اخري صورتونه درې ځله به سړی ووایي آیت الکرسي ووایي او د سورې قلم اخري دوه آیتونه دا پې یو نهن پیري وي او هر ځل چې وي نو هر ځل به یې پې شوب کوي نو او ردي یعنې کم شکل او کم حالت که چې دی نظر شي هغه حالت واقع کړي شي هغه جوړ کړي شي نو بیا کاملې طریقې سره هغه نظر ختمېږي نو د دې نه کافرانو یو نظریه اغوستې ده او یو سوچ یې اغوستی دی هغوی دا کوشش کوي چې یو مشین جوړ کړي او هغې ته به ټایم پاس مشین وي مثلا یو سړی دی نو هغه په لاره روان او بیا مخې له یا شاته نه یو ګاډی راغی او دی ووو د دې یا زخمي شو یا مړ شو نو اوس کافران دا کوشش کوي هم د دې ترتیب نه دا مونږ چې کوم ترتیب یادو چې په کوم حالت یو انسان نظر شي هغه حالت واقع کړي شي او دم وکړي شي نو دې پوره ټیک کېږي لکه د ماشوم مثال ما ذکر کو نو د دې نه هغوی یو نظریه اخیستې چې یاره داسې یو ماشین جوړول غواړي چې هغه دا ټیم ریورس کوي مثلا 10 بجې دغه شوی د اکسیډنټ چې داسې ماشین جوړ کړو چې په هغې باندې مونږ هغه ټیم واپس کړو او 9 بجو ته د هغې تاریخ هغې ټیم ته مونږ لاړ شو او په لار کې به کینو که نه نو چې دقه کس دا کم چې زخمي شوی دی یا مړ شوی دی دی به را رواني لکه چې واپس ټیم ته لاړ شي
9 بجې دی راجم دی او کنه 10 بجې اکسیډنټ شوی دی به چرته را روانو نو زه ته په لار کې کینو دی به راځي اق ټیم لا کم ټیم باندې چې مطلب دا د اکسیډنټ شوی دی نو دغه ځای له به دغه ټیم لرا رسی نو په دغه ټیم به مونږ دی ودرو یا به چې کم دنه بل خوا واړو او دا کم شي سره چې اکسیډنټ کیږي نو هغه اکسیډنټ والا به مونږ چې ته په بل مخ باندې واړو یا به چې کم دینه ودرو او د یو بل نه به داسې بچ کو نو چې مونږ داسې ماشين جوړ کو چې پیسې سره مونږ واپس لی شو هغه زړې زمانه ته نو چې هغه زړې زمانه ته مونږ لاړ شو او بیا هغه حالت کله راځي د اکسیډنټ دغه نه پای کې به مونږ بچاو کو نو چې روانه کوم زمانه ده نو پاغه کې به د انسان بیا چې کم دینو جم دی ګړم دی راشي او مطلب دا دی را واپس برم را جم دی شي او ټیک ټاک بشي او د مړ کېدون او د زخمی کېدون به بچ شي دا خو یو نظریه ده زما په خبر تاسو پوه شوئ کنه خو ردی زینه غستې رجره د مسلمانان پرس کا څوک نظر شوی د دوی وی چې هغه صورت جوړ کړي چې په کوم صورت نظر شوی دی نو چې دمه کې نه د کامل طریقې سره ټیکيږي گویا چې مونږ واپس هغه ټیم ته لاړو چې په کوم ټیم دی نظر کېدو او په د نظر چلیدو نو مونږ د نظر نه بچ کو بس نظر خطا شو د دین دوی یو نظریه غستې دی هغه غستې ده الله پاک دې زمونږ حفاظت وکړي او الله پاک دې زمونږ امداد وکړي نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم